السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو، مونږه یو تاریخي د نوخار یو تاریخي کلی ته راغلی و چې غریز علاقه ده، ډېر تاریخي کلی دی جی. پسمانده خو ته نشو ویلی، غریز علاقه ده، ډېر ښکلې علاقه ده، سرسبز علاقه ده جی. ډېر میلمه دوست خلک دي، ډېر تاریخي خلک دي جی. او د مونږ هم دغه شان زمونږ یو ملګری دی ارشد خان چې دغه محتاج نه دی، او مونږ دغه په ډیره کې ناست یو او یو ښکلی دغه ماحول جوړ دی جی. نو مونږ مجبوره شو، مونږ وایو چې مونږ د ښکلي ماحول چې کم دی، د اخیسته ډیره چې کم ده، اخیسته بیټک چې کم دی، دا مونږ خپل ناظرینو ته وښیو. نو زمونږ کیمرامین چې په خواهش باندې حیات خان چې کم دی هغه تاسو ته ښیي. او دې وخت کې مونږ سره خوشقسمتي هم دا ده چې د ارشد خان صاحب والد صاحب چې کم دی هم یو تاریخي شخصیت حامل دی، او هغه نن د جرمني نه راغلی دی، دلته اوسېږي، دلته راغلی دی او هغه مو سره هم موجود دی. هغه خپل یو تاریخي دغه حیثیت لري. او ارشد خان خو یو وخت چې مونږ ورته وایو نو چې دلته او بل په یورپ کې وي جی. نو مونږ هم کله کله وګورو چې څه پوزیشن دی، لمبر یې میلاو کړو، نو زه پاکستاني لمبر چې میلاو کړو نو خوشخدمتي دا وګورم چې میلاو شو. نن مونږ د هغه په دعوت راغلي وو، د هغه میلمستوب ډېر ښایسته میلمستوب یې وکړو، او مونږ هم د هغه نه تپوس کوو چې دا ماحول، دا غریز علاقه، دا ښایسته دغه ارشد خان څه وایي تاسو په دې دغه باندې جی؟ نو بس دا خو زمونږ کلی دی او مونږ ورته هغه جرمني پرېږدو، دلته راشو. تقریبا زمونږ 55 ایرز وشو په جرمني کې د والد صاحب مې. زما هم 40 ایرز وشو، زه 10 کالو سو چې زه دلته نه جرمني ته تللی وم. والد صاحب مې په 71 کې تللی و، نو اوس هغه ریټایر دی. او مونږ هم بس دلته کې چې ټیم میلاو شو نو د خپلو غرونو ته راشو. او ما خو تاسو ته وایو چې زمونږ دا اخر کلی دی او سرسبز او په امن او ښه خلک دي د دې ځای، او دلته کې ډېر ښه وخت تېرېږي. مونږ جرمني ورته پرېښی دی او دلته په یورپ مو ورته پرېښی دی او په بختۍ کلي کې ناست یو. یقینا دا خبره ستا دغه ده. او بل مونږ ګورو چې دا ښایسته ډیکوریشن شوی دی، یو خوا ټیک شو دغه، او بل خوا چې کوم مونږ ګورو تاریخي خلکو سره هم دی، هم د شو بزنس خلک سره هم دی، دغه نو مونږ منو چې شو دغه سره ستاسو تعلق دی جی. جی او زما د شو بیس سره تعلق دی، او دا څومره چې پاکستان اکټران دي او سنګران دي نو دا ټول زه یورپ او استرالیا او نیوزیلینډ او یو کې او امریکا ته بوزم، دوبۍ. نو بس ځکه دوی سره ډېر تعلق هم دی، او بس بیا هم آخر 400 مونږ دې غرونو ته واپس راشو، ځکه چې زمونږ خپل ډېر زوړ کلی هم دی او ډېر تاریخي هم دی، او دلته کې ماشاءالله هر قسم فیسیلیټي دي. او چې په کوم ځای کې ته اوسېږي نو فضل نبي ورور نو هلته کې به ځان ښه پوره لکه سیټ ساتې که نه. نو ځکه مونږ داسې یو ځان ته ورکوټې ونه کې سیټ اپ جوړ کړی دی چې سړی پکې اوسېږي چې خوند پکې. یقینا دا ښایسته سیټ اپ دی جی. مونږ دې وخت خوشقسمتي ده، مونږ د ارشد صاحب والد صاحب هم مونږ دغه کوو، د ټول عمر په یورپ کې تیر کړی دی. اوس دنه مونږ تپوس کوو چې زمونږ خلک روان دي په درادر یورپ ته، چې هغه وایي چې یاره زه ځمه یورپ ته لاړ شم او هلته دا وکړم. نو مونږ وایو چې د پاکستان نه خلک تښتي، خو دی راځي واپس پاکستان ته راځي. نو موږ وایو چې دی څه دغه دی جي. ته څه وایي جي د دې زندګۍ او دغه تاسو څه محسوس کوئ جی؟ هغه زندگی ښه ده که دا زندگی تاسو لري؟ نه زما طرف نه خو ټولو ته اول سلام جی. او د هغې نه پس به زه دا ووایم چې یورپ اوس هغه یورپ پاتې نه دی، خو چاته پته خو نه لګي، هغې خو یو نوم دی یورپ، مخکې و اوس نه دی. نو زه خو حیران دې ته یم چې دا زمونږ د خلک ځوانان ولې بار ملکونو ته ځي، یورپ ته خاص کر، او څه یې زده هم نه وي، څه ټیکنیکل جاب ورسره هم نه وي چې سړی وایي چې یار څه ټیکنیک جاب خو دی ورسره. نو دوی هلته کې څه قدر نه وي او هېڅ هم نه ورکوي، ویزا هم نه ورکوي، بېزاره بېیار او مددګار ګرځي. که فرانس دی، که ایټلي ده، که پرتګال دی، که سپین دی، که یورپ ټول ملکونه، او اورینجل طریقې باندې چې لاړ شي، چې څه په لاس کې خو دې وي که نه، ډیپلوم مو دې وي، څه کار دې زده وي، نو د هغې بیا ډېر ویلیو دی. خو دا زمونږ خلک خو دا شی زده کوي نه، دغه شان ځي پیسې خرڅ هم وکړي. هر نن هم په ټي وي کې ما لیدل وایي 2 کښتۍ په یو ځای باندې الټه شوي دي سمندر کې او خلک پکې لاندې ډوب شوی دی، خو د هغې باوجود دا خلک ځي. ما باندې هم سوال کوي دا خلک چې ته ولې نه راځي؟ نو زه ورته وایم چې یار ما خو هلته کې ډېر عمر تېر کړی، ځواني مې هغوی ته ورکړې، ما هغوی سره په یو ځای کار کړی، او نن سبا زه ریټایر یم، نو زه خو ځم و راځم. اوس هغوی ته حاجت نشته، هغوی داسې
دغه جوړ کړو ماشینونه جوړ کړو چې هغه چې کوم ځای کې به سلو کسانو کار کوو نو اوس 2 کسان کار کوي د هغوی خپل حالات خراب دي خو زه یورپ کې خو بیا هم جرمن داسې یو ملک دی چې هغه خپل سر پکې خوځوي ښه دی نو موږ ته خو د خپل ملک خلک ویل چې دلته آب و هوا او هر یو شی دلته میلاویږي خو دلته دا نوجوان چې کوم دي زمونږ دا څه کار زده کوي نه څه ټیکنیکل جاب نه زده کوي کنې دلته کې هم ښه ژوند دی ښې تنخوا میلاویږي خو چې څه زده یي څه کار زده یي نو دغه مجبوري بس د غریبۍ د وجې نه ځي دا خلک خو هلته کې بیا یار او مددګار ګرځي نو دا بیا په مونږ باندې خو ښه نه لګي چې یار دا زه څنګه یم او دا څنګه دي زمونږ د ملک خلک دی کنې ملک بختی کلی زمونږ ډېر ښایسته کلی دی خلک یې هم ډېر ښه دي ډېر ښه دي د میلمه د بار خلک چې راشي د هغوی ښه قدر کوي عزت یې کوي او ښه خوشحاله یې هغوی نو مونږ دا اپیل کوو ټولو خلکو ته چې یار لږ ځان وپېژنئ او ټیکنیکل کار زده کړئ بیا چې بار ځئ نو لاړ شئ خیر دی دبۍ د میډل ایسټ دی یورپ دی خو چې څه کار مو په لاس کې وي چې څه کار مو په لاس کې نه وي بیا تاسو هېڅ هم نشئ کولی نن که زه دلته کې ناست یم په دې ماحول کې ما وینې زه هم الکټریک ویلډر د دې ځای نه تللی او بیا مې ډیپلوم مو هلته کې کړي شپه ورځ مې په یوازې تېره کړي 12 کاله زه یوازې یم بغیر د فیملی نه بیا به سکول ته تلمه هلته کې به ټیکنیکل جاب ما زده کوم نن ما سره هغه ډیپلوم هم شته دی فوټوګان هم شته دی چې هلته د جرمن اخبار کې زما فوټو هم راغلی او په ما باندې هغوی یو مضمون هم لیکلی و چې وګورئ دا د پاکستان نه راغلی دی دلته ټیکنیک زموږ ملک زده کوي یقینا دا زمونږ د ستر خطې دی دغه شان ژوندی ساتي خطې دغه شان صحتمند ساتي د بیان وړوکې غوندې یو دغه چې کوم دی هغه ډېر زبردست زمونږ د نوجوانو لپاره زبردست میسج دی دومره زبردست میسج دی کم هغه خلکو لپاره چې کم خلک ځي هغوی دپاره ډېر ښایسته دغه دی میسج دی او د ځوانانو دپاره او یقینا دا میسج به انشاءالله چې ټول او تاسو ګورئ دلته مونږ ګورو زمونږ د خپل د تر تصویر ښایسته تصویر خطې به دغه شان دی صحتمند او خطې دغه شان دی د ژوندی ساتي او زمونږ د ارشاد خان ورور هم سیاسي دی هم د پی ټی آی دغه دی ځکه چې موږ سره کله نه کله بحث وکړو که نه دغه کې نو دغه کوي او دا ښایسته ښایسته اکټران چې کوم تاریخي خلک او بیا د ارشاد خان زندګي چې کوم ده نو تاسو ګورئ مکه شریف کې یوازې اکټر دغه نه دی هغه سوشل دغه نه دی خو بیا هم هغه د اسلامي ټچ هغه دغه زبردست وختې دغه شان دی آباد ساتي او بیا ته ګورئ ځوانۍ کې د بل د کرکټ وګورئ بیا بل د ډرامو دغه تاسو ګورئ تصویران وګورئ ډېر ښایسته ماحول دی ډېر ښایسته دغه جوړ شوی دي او وختې د وکړي چې دغه شان دا ډیره چې کم دی دا د آباده او شاد او باد وي نو دې لپاره مونږ دا وړوکې غونډې دغه چې کم دی دا میسج چې کم دی مونږ د ارشاد خان ډیره دا د خطې دغه شان دی آباد ساتي او دغه شان دی مونږ او مونږ به ښیو د خپل دوستانو ته هغه دوسته چې کوم عابد خان نومې دی دغه ته مونږ دا ښیو چې عابده ته مونږ مه دغه کوه نظر ناز کوه یقینا زمونږ دغه مشر دی او خطې دغه شان دا ډیره آباد ساتي ډیره مهرباني دي والسلام